M. بسم الله Sadiq الرحمن Ahmad. الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما محترم ولدین بعد په دې ویډیو کې هغه بحث په زه تاسو ته ذکر کوم چې په دې کې اکثر زموږ نه کمی وي کوتاهي وي چې کله د ځناور د قربانۍ پر ورځ باندې موږ ذبح کوو نو په دغه وخت کې موږ اکثر د دې خبرو خیال نه ساتو یو روایت دی هغه زه د ستاسو مخې ته اقدمه روایت د نقل کولو والا څوک دی حضرت شداد ابن اوس رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله جل شانه په هر کار کې په موږ باندې خوش اسلوبي او بهترین اخلاق او بهترینه طریقه دا لازم کړی ده بلکې فرض کړی ده را باندې په دې وجه باندې چې کله تاسو د یو کس نه قصاص اخلي بدله اخلي نو په هغې کې الله رب العزت د خوش اسلوبۍ طریقه ما او تا ته ښودلې ده چې په بهترین انداز سره تاسو قصاص واخلئ نو دکه شانتې چې کله تاسو یو ځناور ذبح کوئ د قربانۍ پر ورځ باندې هغه ځناور په خوش اسلوبۍ سره ذبح کړئ یعنی د هغې دپاره دونه بهترینه طریقه چې کوم ده هغه تاسو اختیار کړئ چې دا ځناور چې کوم دی دته تکلیف د ده دا تکلیف خو هسې هم ده خو چې په ده باندې دا تکلیف چې کم دی د دې نه زیات سیوا نه شي یعنی د خپلې چړې چې کوم دی هغه تاسو د مخکې نه ځان سره چې کوم دی وساتئ او مخکې نه تیزوئ دا د ځناور د سترګو دړوان دی د دې تیزول او دا چې کوم دی مخې مخې ته کول دا حرام دی د دې نه ما او تا چې کوم دی قرآن او حدیث او د الله رسول منع کړي یعنی دغه تاسو مخکې نه تیزوئ چې دغه کله دا ته د ځناور په مرۍ باندې کېږدې د ذبح کولو په وخت کې او ته کله بسم الله الله اکبر ووایې نو چې فورا چې کوم دی د ده څلور رګونه چې کوم دی دا کټ شي او د باندې دا تکلیف چې کوم دی دا په ده باندې کم شي بعضې اوقات موږ وینو اکثر دا کسابان چې کوم دی دا خلک راولي نو بالکل د دغه ځناور سره د ځناور والا سلوک کوي یعنی هغې په مخ کې چې کوم دی چړې تیرول یا چې کوم دی څلور رګونه کټ شي او د هغه د بدن د یخېدو انتظار نه کړي دا حرام دی د دې نه د الله رسول موږ منع کړي تر هغه وخته پورې د ده د بدن نه ته سرمن نه لرې کړې تر څو پورې چې کوم دی د ده بدن یخ شوی نه دی او چې کله دا مرۍ څلور رګونه کټ شو نو کتابونو لیکلي دي چې کله دا څلور رګونه کټ شو نو د هغې نه بعد د چړې د چلولو اجازت هم نشته دی حرام دی تر هغه وخته پورې چې تر کوم وخته پورې د ده دا بدن یخ شوی نه دی چې کله د ده بدن یخ شي او د ده د بدن نه ساه وځي نو کو بیا ته د ده نه سرمن د خپو غاړه لرې کړې د بره نه لرې کړې د سر نه لرې کړې هر طرف نه لرې کړې هغې کې بیا قباحت نشته دی خو چې کله د ده دا څلور رګونه کړ شي نو ده ته به انتظار کوي ځکه چې د ده د بدن نه هغه ساه چې کوم ده هغه لا پوره نه ده وته چې د باندې تکلیف کمی دی به پرېږدي او د ده نه چې کوم دی دا پوره ساه د ده نه وځي د هغې نه بعد چې کوم دی بیا په ده باندې نور کار ته کولی شي نو اکثر دا کسابان داسې وي چې دوی صبر نه کوي چې څنګه څلور رګونه کټ کړي بس فورا دې نه سر کټ کړي حالانکې دا کټ کول حرام دي د دې نه ما ورته شریعت منع کړي یو چې څلور رګونه د کټ کړل نو بیا به هغې ته انتظار کوي بل اکثر څاروي راواچي په ځمکه باندې نو څاروي تړلي وي په ځمکه باندې پروت وي او دوی چې کوم دی د هغې نه بعد بیا د چړې د تیرولو انتظام کوي او بیا چې کوم د سستیا کوي د څاروي د راغورځولو نه بعد او د هغه چې کله مخ قبلې ته شي نو د هغې نه بعد به بیا بالکل چې کوم دی وخت نه ضایع کوي بیا به فورا د هغه په مرۍ باندې چاړه ږدي چې په ده باندې دا تکلیف چې کوم دی دا کم شي بلکې څاروي ته د یو ځای نه چې کوم ځای کې دی ذبح کېږي د قرباني کېږي هغه ځای ته راولې نو په بهترین انداز کې به راولې د هغې دوه طریقې شریعت ښودلې دي یو دا چې د مخکې نه به پړی ونیسي ته به د مخکې روانې څاروي چې کوم دی هغه به تا پسې دویم دا چې ته به د هغه نه شاته شي او څاروي به د ځان نه مخکې کړي د دې دوو طریقو نه علاوه چې ته بله کومه طریقه اختیاروې نو هغه مکروه دي او د هغې نه ما ورته چې کوم دی شریعت منع کړي نو دا د دې نه علاوه چې کومې طریقې دي دا غیر انساني او غیر فطري طریقې دي یعنې وحشیانه طریقې دي د دې نه به چې کوم دی خپل ځان چې کوم دی هغه محفوظ ساتو چې الله رب العزت زما او د ستا د وجې د لږ غونته غفلت د وجې نه دا حمل زما او د ستا ضایع نه شي او یا څاروي چې کوم دی هغه ته راوغورځوي بیا اکثر مونږ وینو څاروي مونږ راوغورځو بیا به د ځمکو باندې راکاږو
یو وي داسې ولا مخکې بل وي داسې ولا مخکې څوک یې د خپو د غاړه راکاږي څوک یې د لکۍ نه راکاږي نو دا عمل چې کوم دی دا مکروه عمل دی. یعنې ته چې څاروي څنګه راغورځې نو اول به کوشش دا کوي چې د ده دی به په داسې طریقه باندې راغورځي چې د ده مخ چې کوم دی دا قبلې طرف ته راشي چې بیا په ځمکه باندې د ده تعول چې کوم دی د هغې ضرورت را نشي چې څوک یې د لکۍ نه راکاږي څوک یې د سر نه راکاږي څوک یې د مخکو خپو نه څوک یې د رستو خپو نه راکاږي. نو دغه عمل چې کوم دی د سره څاروي ته تکلیف هم ملاویږي او دا عمل چې کوم دی دا مکروه هم دی. نو کوشش به دا کوو چې څاروي په داسې طریقه او په داسې انداز کې راغورځو چې د ده مخ چې کوم دی دا قبلې طرف ته راشي او د کم نه کم تکلیف چې کوم دی دا موږ د څاروي ته ورکړو. دغه ضروري او اهم خبره هغه ما د ستاسو مخې ته ذکر کړی. الله رب العزت ته په دې تمام خبره باندې عمل کولو توفیق راکړي.